یاره ویم د دې زنانه حشر خو به یې قسم دی د ایوب علیه السلام د بیبي سره کیږي دا دومره خدمت د خپل خاوند کوي. الله اکبر کبیره. یار تاسو دا ویډیو لږ وګورئ بیا دوه خبرې کوو. زه خزه او خاون سته وي یاره. یقیني د ویډیو چې ما وکړه نو ما ته به ډېر عجیبه سبق میلاو شو. نن به زه دا خبره کوم ښه یوازې د خاون حق نه دی د دې ښځې په دې خاون باندې حق دی. نو دا نن زه دا دواړه بیانوم. ښه ایوب علیه السلام الله ډېر عجیبه پیغمبر دنیا ته رالیږلی و. ډېر مال حال یې وله ورکړی او ډېر بچي او په زرګونو چیلې او داسې اوښان او اسونه. الله بیا امتحان راوست ټولو ته واخیستل او بیا پې الله بیماری راوسته. غالبا الله د کومه شمه 17 کال 18 سال بیماری کړي و. په دې ټولو کې د ټول تلیو یو بیبي سره خپل ولاړه یو بیبي سره خپل ولاړه و او ډېر ښایسته خدمت ورله وکړو او ورسوله د خپل بیبي وکړل ورسره ولاړه و دینداره بیبي. الله اکبر کبیره. نبی اسلام فرمایي څلور څیزونه د نیکبختۍ علامت دی. یو به دینداره بیبي چې ستا خدمت ارسو وکړي د خپل خاوند دا د نیکبختۍ علامت دی. خو خوش قسمت خلکو ته دا میلاویږي. نو ای خاونده زه به تا ته ووایم تاله چې الله دا مقام درکړی دی که نه چې نبي اسلام فرمایي نکاح زما سنت دی. څوک چې زما سنت نه ادا کوي زمونږ نه دی. ته چې د نبي علیه السلام سره شوي که نه په دې خبره کې نو دا د ښځې د وجې نه شوي. حتی چې دا نکاح کړې ده باورچي خانه دې نه ده. ظلم او زیاتي پې مه کوه. بیا په خبره پوه شي یو خو دې موبایل نه دی دې موبایل ښځو خاوند منځ کې هم ډېر غټ توړ راوست کې. یو څو ورځې مخکې خبره راغلې وه که نه بیبي خپل خاوند ته وایي و یو 2 ګنټې خو ماله د موبایل دپاره راکړه نه چې موبایل پې لګي وګورم. او خاوند غریب هم بسې وځې اړوې بسې بس په ګنټو دې موبایل ته پروت دي. د الله بنده دې ښځې د باندې حق دی د الله بندې دې خاوند د باندې حق دی. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام ما ته هر څه ښودلي دي هر څه ما ته ښودلي دي. یو سفر کې روان و که نه نبي علیه الصلاة والسلام د خپلې بیبي عایشه صاحبه فرمایي یو سفر کې روان و نبي علیه الصلاة والسلام صحابو ته وایي شابه مخکې شئ تیز ځئ زر ځئ شابه. نبی علیہ السلام عائشہ ته وایي عائشې منډه نه ورازه په دې خوښئ. عائشه صاحبه وایي سید الله رسوله چې منډه کو نو چې منډه مو واله نو عائشه صاحبه فرمایي په هغه ټایم کې زه لږه سپکه ومه وچه ومه نو یې ماتې منډه وګټله. څه ټایم پس بیا داسې څه موده پس بیا موږ په سفر باندې روان وو نو نبی اسلام بیا ماته وایي عائشې منډه نه و ما ورته د الله رسوله صحیح ده. نبی اسلام صحابو ته وایي شابه تاسو ځئ مخکې لاړ شئ. صحابه پناه شو ما او نبی اسلام منډه کړه نو په دغه ټایم کې زه لږه درنه شوي وم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې منډه وګټله او سی وی هذه بتلک ای عائشه ای عائشې اوس وی برابر شو مخکې دې رانه تا مقابله ګټلې وه ابله پیره او اوس نه ما مقابله وګټله. نو څه دې خیال دی چې دې ټیم کې زه د خپلې بیبي سره منډه وم ټول به نه وایي ای بې غیرته وایي به که نه خیال دې کړی ای هغه داسې ای هغه داسې. زما نبي د خپلې بیبي سره مړه وړه مخکلي دي مړه او زه اوس رانن وړه احکم او ما ته به خلک څه وایي غیرتي مړه ته نبي اسلام نه زیات غیرتي ستاسو غیرت دی. نبی اسلام ما تر څه ښودلي دي هر څه نبي علیه السلام ما ته ښودلي. د خپلې بیبیانې زما په ټولو کې خپلې بیبیانې زیاتې خوښې دي. دومره محبت پې د خپلې بیبیانو سره کوو. باقاعده پیره به وه یو بیبي بله بیبي بلې بیبي چې ما ورته نن سبا دا کوم مړه غیرت ښځې ته به وایي زه اوږه ښکته وړمه مړه یاره ستا به څه غیرت دي. نبي علیه السلام ما ورته دا څه ښودلي. او بل جناب خاوند د ښځې جنت هم دی او جهنم هم دی. ښه دواړه د گاڑی پایی دی بس چې دواړه صحیح کړه نو روانه به. او نبی اسلام فرمایي په ټولو حلالو سوزینو کې د ټولو نه مبغوضترین او خطرناک چې کوم عمل دی الله په نسبت باندې په حلالو سوزینو کې هغه طلاق دی. ښه نو زه خو به تو یم د الله بندګانو ډېرې مسلې دا راځي. دا ولې خاوند غریب هم بس وایي نوکره مې کور ته راوستې نوکره بس صرف نوکره ده بس. او ښځه غریب هم وایي چې دا خاوند دی بس ګټې راله یو نوکر مې بس بار پرېښی دی. د الله بندې د الله بنده خاوند چې کور ته راشي او دا ښځه ورپاسې د بې تپوس او زور یې ورله وکړو چیس کیک ونه څه خبره تره ده
دا ټولې خبرې اترې ورله وکړې نو د 7 تولې د سونې صدقې ثواب پکې الله په عملنامه کې لیکي ښه داسې خاوند کور ته رالی او سلام یې وکړو په خپلو کور والو باندې نو څومره لوی اجر وله ورکوي نو غریب خاوند هم څه نه خبر او غریب ښځه هم د څه نه خبر بس یو بل په هغه د نوکر په نظر باندې ډېر کورونه داسې دي چې دینداره دي خو دینداره نه نو پوهېږي ورته چې خاوند څه حق دی د ښځې څه حق دی یو بل باندې پوهېږي نو ډېر ښایسته زندګي تېري نو جناب یو بل له وختونه ورکوي ښه او یو بل سره مینه محبت وکړئ دا لږه زندګي ده مړه لږه زندګي ده د ښځو د خاوند په خپل منځ کې څه اختلافات دي په کومو خبرو یا نو مهرباني وکړئ دا ټول ختم کړئ لږه زندګي الله راکړي مینه محبت د هر چا خپل مقام دی خپل وخت دی خپل ځای دی وختونه مو ته یو بل له ورکو او خپل بیبي خپل کور والا مینه محبت سره زندګي تېروئ او دا خدمت داسې خدمت الله اکبر که زنانه پرېوځي خاوند له پکاره چې خدمت یې وکړي او که خاوند پرېوځي نو ښځې له پکاره چې الله ته جنت را سملولی دی وی ګټه دا نه چې ختم نه نو صحیح دی انشاءالله نو جناب د موبایل نه لږ پرهیز ما ورته وکړو او ټیمونه ورکړو خپلې بیبیانو له خپل ټیمونه ورکړو مشورې ورسره کوو په هر سیز کې حسابو ګوره ډېرې زنانه تپوس کوي چې موږ دا خپل خاوندان باندې څه کې حسابوي نه د الله په نګاه تپوس دې کوئ په هر څه کې تپوس کولی شي کینې ورسره سلام وصلات ورسره داسې کوئ خو زمونږ نه هم ګوره خبره ورانه ده ښه یوازې سړو نه خبره نه ده ورانه زمونږ نه هم خبره ورانه ده خو زه الله دې موږ ټولو کې مینه محبت نصیب